بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د یوې بوږنیدونکې ویډیو سره حاضر دی. ګرانو کتونکو، د شاهنام خان یو ویډیو مې مخې ته تېره شوله چې هغې کې یو تنکۍ غوټۍ یو 2.5 کلنه ماشومه هغه د یو ورور په غېږ کې ده. اولاد ډېر زیات خوږ وي. داسې څوک ظالمان به و چې د یو مور د غېږې نه به لور راتښتولی وي. داسې څوک سنګدله به و چې یو ماشومه بچی به یې د موټروی نه لاندې غورځوله او د شپې په کم 8 بجې دا نیمه شپه ویده جمي او په یو داسې میره کې د خیشکو په میره کې په نوښار کې چې هغه ځای کې غورځولې ده، دغه ځای کې زه وایم چې کیدای شي په زړه کې لږه رحمدلي راغلې وي چې کله د موټروی دا لینک رول نه وي، لاندې دا سورنګونه وي که نه، هغې دپاره نو د یو اړخ نه بل اړخ ته خلکه اوړي. نو دغه ټیم کې یو ورور د ډیوټۍ نه را روان دی او د شپې چې کله دا ماشومه سیکوي نو هغوی چې پریان دي څه دي، خو دا ماشومه ورله را روانه شي، دا به څومره په خړپوڅو سره ده د ورور له راغلي وي. دی ښه یارېدلی هم دی، خو بیا یې یو خوا بل خوا کتلي دي، یارنې یې وهلي دي چې څوک نو ماشوم یې په غېږ کړې ده او کور ته یې بوتلې ده. صرف د انسانیت هغه تصویر درته ښیم چې زمونږ وینې څومره پورې سپینې شوي دي. څوک په لور نه دي، په خور نه دي، په مور نه دي، په رور نه دي. په کورونو کې ظلم د غټو بربریت ګورو. په وړو وړو خبرو باندې رور لګي شي رور ولي، ښځه لګي شي خاوند مړ کي، پلار لګي شي لور ته لاس واچي. ډېر عجیب عجیب واقعات مو کتل، خو دا تنکۍ غوټۍ دا ماشومه د دې دا ویډیو چې مې کله مخې ته تېره شوله نو ما چې ضرور پې څو خبرې ترې وکړم چې په دې سیمه کې، په دې ملک کې، په دې دنیا کې داسې والدین خو هم شته چې هغه د بچو نه لاپروا دي. ولې چې تېره جمعه شوه او تر دې وخته پورې چې دا په سوشل میډیا باندې دې ماشومې تصویر خورېږي خو څوک دغه ځای ته لا نه دي راغلي. یو خوا د والدینو کمزوري، بل خوا چا چې د دغې مور د غېږې نه دا ماشوم راتښتولی، دا یو ډېره لویه خبره ده. دې خبره کې ما ته دا پته ونه لګېدله چې دا ماشومه په کوم حالات کې دې ورور ته میلاو شوې ده، ځکه چې په دغه ویډیو کې د ماشومې ته ډېره ښکلې کپړې چولي دي او ډېره ښکلې تنکۍ غوټۍ ده چې دا به دغه ټیم کې به یې راغورځولې وي، دا به ګرېدلې وي، دې به کپړې څنګه اچولې وې. خو دا ورور وایي چې دغلته 2 کسه ولاړ وو، هغوی چې زه ولیدم نو هغوی روان شو. خو تر دې وخته پورې ما ته اطلاعات نشته چې دا اصلي والدینو ته میلو شو که نه. ډېر خلک راځي او د دغې بچی طلب کوي. تاسو ته پته ده ډېرې یتیمخانې په 400 کې هم په بار د دې تحقیق وشي، په 2 کروړه په 3 کروړه داسې والدین چې هغه د اولاد نه محرومه وي هغه ماشوم اخلي، ماشومان اخلي په 2 کروړه په 3 کروړه. یتیمخانې سره ښه ښکلې سټام وشي چې دې ماشوم پسې ما جایداد ولیکه، بنګله ولیکه، دا به زه خپل بچي کوم او بالکل به یې بچی کوي چې 2 کروړه 3 کروړه تاله درکوي نو هلته مو پسې هر څه لیکي. خو د یتیمخانو کې دا پیدې هم شته چې داسې داسې ماشومان راشي او هغه ماشومان بیا هلته خرڅ شي. دې ته خرڅېدل وایي دا فی سبیل الله نه وایي چې ته 3 کروړه 2 کروړه واخلي. چونکې زموږ په 400 کې چې کومه یتیمخانه ده حکومت جوړه کړې ده او د خندا خبره ته وکړم د 26 ماشومانو ګنجایش دی پکې، د 26 ماشومانو ګنجایش دی پکې او 14 دي خو 13 ماشومان دي پکې. د ټول ډسټرکټ 400 کې چې 22-25 لاک عوام دي، دې کې دې حکومتونو ته دې حکمرانانو ته صرف 26 ماشومان یتیمان ښکارېدل چې په دغه سرکاري یتیمخانه کې به داخلېږي. نو دا مې یو ډېره مهمه خبره ده. خو یقینا شاهنام خان چې دا کومه ویډیو دغه کړې ده، چونکې شاهنام خان سره خپل هم په مردان کې چې کوم ظلم شو د هغې هم لږ دلته ذکر کول غواړم، ځکه چې په دې ویډیو ورته کریډټ ورکوم او په هغې به ما ویلاګ کوو، ما به پوسټ کړو، خو بس بیا زه جوړ نه شوم او ما ته خوشحال خان دا خبره
ما یې تر راوستې وه چې د هغه تالې ماتې کړې وي د هغه نه ډېر قیمتي کمپیوټر یې خاډکس یې هغه وړي دي تر اوسه هغې کې هم څه تحقیقات ونه شو څوک رالل نو داسې تکړه سوشل ورکران سوشل اکټیویسټ چې کوم دی هغه ټارچر کېږي د رنګ ننګ خربې پرې راځي خو ګرانو کتونکو د دې ماشومې دا خبره مې ضروري غوښتله چې ډېره ښکلې ماشومه ده تاسو په دې ویډیو کې ګورئ لږې شانتې د دې پروګرام په ختمېدو نه واپس راتلو او په کم اته بجې وې جمعې ورځ وه هغه وی چې دلته ماشومه ماته مخې ته شوه ګاډي ته نو اول ځل لږ دغه شوم خو ویرېدم ما یې چې یاره چې اوس هغه دی که نه او نه پس چې وایي زه ودرېدم ماشومه ماته را روانه شوه بیا مې رور دلته ولاړ و اوازونه یې مو که رنې مو والې لایټونه یې دغه کړي خو دې ته چا رسپانس ورنه کړو واپس یې کې چې لکه دا زمونږ دا مونږ بیا اعلانونه مو کړو فیسبوک واټساپ پولیس ته مو انفارم وکړو خو هغه